خان اڅکزي ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو ته خپله وینا واروي. ګران محمود خان اڅکزی بس مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن مګرو فکر دی چا وطن د دې لرګي ولې خاورې د تاریخي ښارونو دلته په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام ډېرو درنو سپین ږیرو ځوانانو کشرانو مشرانو ستاسې ښار ستاسې سپین ږیرو ستاسې ځوانانو دا مخ مثلا دا هغه مخ اسده مشره تاسې چې په کوم پښتني همت په کوم افغاني جوړ زموږ د ملګرو استقبال وکړ او په دې دوی درانه باران کې کښېناستا ځانونه مې ناوده کړل عزیزانو. موږ پارټۍ ټوله د پارټۍ مرکزي مشران ستاسې د دې مینې ډېره شکریا ادا کوو ډېره مننه کوو عزیزانو. خبره اوس ډېره ښکاره ده. پښتونخوا مليان پارټۍ دا درنه پېښه بیا د عثمان خان په جنازه کې چې پښتون افغان ولس د ټول روږ خلک ټول ټرین بلکې ټول افغان ټول پښتانه چې په کوم همت یې زموږ دا جنازه درنه کړه بیا یې زموږ ته څو احترام راکړ په فاتحه کې. بیا اوس موږ روان شوي یو عزیزانو ملګرو په تفصیل په موسخیل کې بیا په مراڼي علاقه کې ټول وطن سره مجلسونه کړي دي. نن په هغه سلسله کې مستشرف راغلي یو عزیزانو ورونو د موسخیل څه ولسونه چې وو هغه د پښتونخوا مليان پارټۍ وو که د نورو پارټیانو وو حتی چې بزدار بلوچ نور خلک بې د دې توپیره کې بې د دې فرقه ټول راغلي وو. موږ ته یې په ډېر نعمت په ډېره مړانه دا وعده راکړې وه چې عزیزانو چې پښتانه کومه فیصله وکړه ټول موسخیل د هغه سره زدار ټول جعفر بلوچ هاشم دا کلکه وعده مو سره راکړې وه چې انشاءالله د پښتانه هره پرېکړه چې وه موږ په هغې کې شامل یو. بیا عزیزانو تاسو ولیدل پرون راغلي واست مراڼۍ علاقه د کسې شاوخوا ولسونه په ډېر همت سپین ږیري تور ږیري راغلي وو. عزیزانو هغو هم دا وعده کړې ده. زموږ دا باور دی چې روږ او د روږ ټول ولسونه عزیزانو دا به هم د پښتانه قام د دې لښکر سره ستاسې یادي په هدیره کې ما خلک په غوسه کې وو خلک په دغه کې وو. ما ورته وویل چې څه وخت به د پښتانه قام لښکر جوړوو هر کور به سړی راکوي دا ګردو انسانانو لاسونه پورته کړي. عزیزانو خبره دا ده موږ لښکر داسې نه جوړوو چې موږ خدای مکړه د چا سره بدي کوو. لیکن یوه خبره موږ ګرځو کلي په کلي ښار په ښار ټوله جنوبي پښتونخوا ګورو تر اختره ته یو ځای ځو د اختره بعد انشاءالله پاتې جنوبي پښتونخوا دلته ګورو د ګرد پښتانه سره موږ خاص کړی دی. د ژوند د دوستانو سره هم کوو د سپین ږیرو سره هم کوو عزیزانو چې زموږ سره عقل شریک کوي زموږ سره پوه شریکه کوي
د موږ سره همت شریک کړئ، د موږ سره دست شریک کړئ، د موږ سره هست شریک کړئ چې په ګډه د پښتانه کار دا ناتار راوګرځو. او لکه څنګه چې ولد عثمان محترم شهید په جنازه کې وویل، دا کوشش وکړو چې عثمان زموږ د ملي تاریخ اخري شهید ثابت شي او نور خلک زموږ د بچیانو داسې ناروا قتلونه، دونه بې حیایي، دونه بې شرمي په کورونو نه نوځي، په کورونو د بچیانو سره په کور کې کړی څه دي، نه مار کړی دی نه بد کړی دی، نو چا په کور نه وتلي دي. په دا خبره زه تا وژنم چې ته به له کار شاګرد غواړې، په دا خبره به زه تا وژنم چې یو جمهوري پاکستان به نه غواړې، په دا خبره به زه تا وژنم چې د آیین بغدادي به نه غواړې. وروره دا خبره نه موږ پرېښودای شو، نه مې پرېښوده، موږ د ژوند ارمان هم دغه دی، زموږ د ژوند ران هم دغه دی. موږ چې څه وخت د پاکستان د جمهوریت خبره کوو، د ازادۍ خبره کوو، یم دوی خبره ودې چې ته رسولې ده عزیزانو. نن د پاکستان معیار د ژوند دا دی چې کوم سړی ځان خرڅوي هغه وفادار دی، چې کوم سړی بل په پیسو رانیسي هغه وفادار دی، چې کوم سړی ناکید مړی کوي هغه وفادار دی. او هغه سړی که هغه عالم دین دی، که هغه تبلیغی دی، که هغه ملک دی، که هغه پښتونخوا دی، که هغه جمعیت علماء اسلام دی، که هغه په سر سره د پنجاب تر ټولو پاپولر لیډر نواز شریف ورته د لور ده چې جمهوري پاکستان غواړي او انصاف غواړي، دا دوی د مرګ وړ بولي. عزیزانو د دې لپاره موږ وخت نه چارله پښتانه وایي ورزوی هلته وها چې مایه لروان مړی خوړلی. عزیزانو زموږ میا ته خلکو یې راغې کړي دي او نن ډېر په بربنډه توګه موږ سره چې شواهد شته ځای پر ځای ډېر موږ یې خپل کام ته ږدو. په دا کې موږ راغلي عزیزانو کلي په کلي ګرځو، دلته نورې مسلې شته. نن دا په ذهن کې دا و حکومت نشته، که حکومت وای بیا به ولسونو جنګونه څنګه سره کول. دوترانی او وزیر سره راووتو په میزایلونو ځله ویشتل، دلته پوځونه شته، دلته ملیشیې شته، دلته حکومت شته، هېچا بات نه پکاوه. بندرخیل او سلیمان خیل سره لګیا دي، دا اوس تازه بیا یو ځوان شهید شو یربزی هلک. دا ټولې خبرې عزیزانو که تی سر خلاصوئ که نه خلاصوئ و دا وروسته پاتې. نه حکومت شته، نه حکومت موږ مني، نه حکومت دلته انصاف راوړي، دلته بس سمه خانهجنګي جوړوي. دا خبرې ټولې د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکونانو ته زه په سختي وایم او هغه ملګرو علماو ته چې زموږ سره حکومتیان دي هغو ته خواست کوم که د وطن بدۍ دي، که د وطن بدماشۍ دي، که د وطن تماشې دي، دا اولس به یې ختموي. زما سره د مندوخیل نه خفه کېږي، زما سره د سلیمان خیل نه خفه کېږي. زه د ژوند پر پښتانه غږ کوم، غټ پښتانه یې کوم جنوبي پښتونخوا. د سنځر نیکه 12 بچیان، 12 پښې، ورسره هریپال، ورسره مراڼی، ورسره ترین، ورسره اڅکزی، ورسره هر څوک. وروره دا به خپله جرګه جوړوي، په زور به مندوخیل ته هم وایي، سلیمان خیل ته هم وایي چې موږ ته به اختیار راکړی، موږ دا بدي ختموو. دا ذمهواري ده، دا ذمهواري ده. نه دا خلک بې ایمانه دي چې د مندوخیل لپاره به تاوان کوي، نه دا خلک بې ایمانه دي چې د سلیمان خیل ګټه به کوي. دواړه به تر خدای جارېږي. یا به دوی دواړه د پښتنو یو 15 کسانو جرګې ته اختیار ورکوي چې وروره موږ سره غږېږو، ستاسو اختیار دی موږ سره جوړ، ستاسو تر خوښې سره جوړوو. وروره دا کار به دا پښتانه دلته وزیر هم شته، نور خلک هم شته، دا به راغونډېږي بالکل دوتایي ته به هم کښېني او مراڼي ته به هم کښېني چې وروره تیابده به دا تماشې نه کوو. بس خپل بیان وکړه د پښتانه و جرګه ته، دغه پښتانه و جرګه ته چې په هغې کې به مراڼی نه وي، په هغې کې به دوترانی نه وي، نور پښتانه به وي. ته به واک ورکړې، اختیار ورکړې، دوی به د خدای په قرآن دا وعده درسره کوي چې د دوی په پوهې به دوترانی او مراڼی سره جوړېږي. دغه رنګه د وزیر و د دوتاني خبره ده، دغه رنګه نورې خبرې دي. او دلته د وطن واک ګټل، د وطن اختیار ګټل زه خواست کوم. ما فضل الرحمن صاحب ته هم ویلي دي، ما د مسلم لیګ مشرانو ته هم ویلي دي چې عزیزانو ډېر خلک ډېر پاچان شته په سند کې، په سند کې د سند
پارتیانی جمعیت علما اسلام د سیند هغه پارتیانی چې سوشلیزم کمونیزم یې خوښ د سویزن هغه پارتیانی چې کورپرستان ځان بولي چې د سیند خبره راسي د سیند د حقوقو خبره راسي دوی لکه غالبوزي سره متحد ما خواست کړی دی فضل الرحمن صاحب ته چې ته په مخه موږ درسره چې زموږ د وطن خبره راغله که د اوبو د جګړې خبره وه که د چا سره د زیاتوب خبره وه که زموږ د نعمتونو د راګرځولو خبره وه راسئ یو داسې متحده محاذ سره جوړ کړو چې هر چا خپله پارټۍ خو د وطن پر خبرو باندې اتفاق دا به ذمهوارانې ګرځي د دغه پښتونخوا ملیان پارټۍ د مشرانو د کشرانو موږ به خواست کړو ما پرون د ایمانداري وویل پښتونخوا ملیان پارټۍ موږ دې کام ته دا واک ورکړو چې راسي عزیزانو متحده محاذ جوړ کړي پښتونخوا ملیان پارټۍ به د قرآن پر پاڼو لیکلي درکړي چې رهبري یې موږ نه کوو ته رهبر سه ته په مخه سه دا کام د لمونو سپورو د لاسه د مسافرۍ د لاسه برباد دی دا کام ساهو کام بهادر کام چې په کلي کې دونه زورور او ډېر دغه دی نن هر شاهد راته کړی دا کام دا حق لري دا کام دا حق لري لکه پنجابی لکه سندی لکه بلوچ حق لري چې خپله صوبه ولري دا کام حق لري چې د پورې علاقې په یوه صوبه کې سره راغونډې شي دا د عیني حق دی دا د قرآني حق دی دا د انساني حق دی د دغې دپاره عزیزانو دا د عثمان شهید خبره په ګډه شوله ډېر زیاتوب دی ډېر ناورین دی په دې عزیزانو موږ ګرځو کلي په کلي تاسې په ډېر مړان د موږ سره ملا تړلې ده بیا دې هم راسره تړئ عزیزانو بل څوک نشته دغه موږ خلک یو که د وطن بدۍ دي دغه خلک بې خلاصوي یا چې کور پاته دي سپین ږیري که د وطن بدۍ دي که دلته د وطن نور مشکلات دي که د بنو سره زموږ یو پاته د پوه شاته خبره سته ما پرون په بهرنۍ علاقه کې وویل دا ځان یم نظر تېری خو سته دومره نظر تېری دلته موږ په لکونو انسانان پراته یو ښاغلي پښتانه پراته یو اته عربه کلدارې جنوبي بلوچستان په نامه ودغته ورکړي کرب 800 عربه کلدارې یې ورکړي د دې ته پښتانه ته څه پیغام ورکوي یو خو دا پیغام دی چې څوک یې بلوچ ته یا دې ټکونه کوي ملیشه وژني راوژني زه په دې پیسې ورکړم دا خو ډېر خطرناک پیغام دی دا خو ډېر خطرناک ته خلک ودې ته اړوي چې خلک خدای مکه لارې ونیسي موږ ټوپک نه اخلو په مجبوري که مو واخیستې وکړه په هغه به ملامت کړي عزیزانو د افغانستان خبره پرون دومره وکړم نیمګړې پاتې شوه عزیزانو افغانستان لکه پرون چې موږ ذکر وکړي افغانستان کې دی ملک نه دی پاتې شوی چې دلته بمونه نه دي اچولي تیمورلنګ چې د افغانستان ټول نهري نظام ونړاوه 1500 کاله دمخه او بیا پښتانه راولړزېدل یوسفزۍ سوات ته راغی مرمت بنوله راغی وزیر سپین میدان راغی ناصر پسې راغی دوتاهی پسې راغی د هغه بعد چې پښتانه په افغانستان کې شی جوړ کړی دا د ډېر زورور خدای دی د دې زورورو د بمونو په نتیجه کې خاورو ته راغلي زموږ په لکونو انسانان وسول شهیدان شول زموږ عزتونه د دنیا پر جهان په منډیو نیلام شول نن د افغانستان خبره کوي د روسیې نیولې تر امریکې نیولې دا ټول بر اعظمونه د افغانستان پورې وړي دوی موږ پورې وړي دي زموږ نړېدلی افغانستان جوړول دا پر دوی پور ده امریکې تا د افغانانو سره وعده کړې وه چې د روسیانو سره خپل بچي وجنګوه چې روسیان ووتل زه به آزاد مستقل افغانستان بهالوم روسیان پر یوه لار ووتل ته پر بله لار ووتې تا د ما سره وعده کړې وه زه نن زخمي یم زه نن ټکور یم لاس مې په غاړه کې دی په پښه ګوډ یم معیوب یم پر ما د همسایګانو حملې دي افغانستان دا حق لري اقوام متحده 15 غټ ممبران دي سکیورټي کونسل امریکا ده روس دی چین دی فرانسیسی دی فرنګی دا 15 ملکان دي د دنیا د دې ټولو بچیان زموږ په وطن کې مړه دي ډېر ټول زموږ بچیان وژلي دي که دوی د دنیا امن غواړي دا پښتونخوا ملیان پارټي په ډېره ذمهواري وایي د ولس په نمایندګي وایي حتی د طالبانو د
صدر غني په نمایندګي وایي که دنیا امن غواړي په دې سیمه کې دا ډېر لومړی شرط دا دی مستقل افغانستان خراب شوی و امریکې ته ټټر څکولی و د افغانستان استقلال د افغانستان ارضي تمامیت د افغانستان بارډر به ته راسمبالوې زه نه یم د دې زه کمزوری نه یم خو زخمي یم د افغانستان د همسایګانو سره د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل چین فرنګی فرانسیسی امریکن او روسیان دا توان لري چې په دې کې باندې د پاسه ورته وګوري چې وروره پاکستانه قزقزستانه ترکمنستانه ایران چې څه همسایګان دي وروره کې د سپی هم په دا خوا رالېږي ووژني افغانستان نور هېڅ نه غواړي دا یې حق دی دا د یو مستقل آزاد ملک په معنا دا د دوی حق دی چې دوی خپل فوج ولري دوی دا سکیورټي کونسل دوی کولی شي چې دا سته فوج د افغانستان دومره مسله کړي چې دوی خارجي مداخلت برداشت او که چا دا نه وکړه دا مازدیګر یې نښه دا ورځ یې نښه پاکستان به وراخي هندوستان به وراخي ایران به وراخي دا ټوله سیمه به وراخي او د دې په نتیجه کې خدای مکه د دنیا زورور به ګډ سره جنګېږي بیا به زموږ هر سیمه پر موږ مازدیګر دی پر موږ د ظلم د ناروا د ناورین مازدیګر دی پاکستان کاپو ایرانی بابا پلانې پر تا به اوس د ظلم لمر راخیږي او که راوخاتئ بیا عزیزانو موږ به یو یا به نه یو دا وطن به د دنیا د ټولو اټومي قوتونو د جنګ مرکز دلته به چین لګیایي دلته به امریکا لګیایي دلته به روسان لګیایي دلته به اسرائیل لګیایي دلته به عرب لګیایي دا وطن د دې وطن څخه به د دنیا امن ته خطر است یو وخت مخکې پوښتنې خبرې د لوی جنګ امریکې هم وکړه چین هم وکړه د سپوښتنې خبرې وکړه چین دا وویل ما به څوک کمزوری نه بولي زه پلانی کار کولی شم امریکې دا وویل بلکې روسیان دا وویل چې امریکې پر روس الزام ولګاوه چې زه خپل اټومي وسلې راټولولي نو عزیزانو که د دې دنیا امن خلک غواړي دا امن دا بربادي دا د افغانستان شروع شوې وه اوس به د افغانستان یو مستقل آزاد حیثیت باندې دا وطن سمبالي موږ د پاکستان حکومت ته دا وایو موږ افغانستان دغه ته دا وایو جمعیت صاحب ویلي وو ول علي دې معافي واخلي علي وزیر دې معافي واخلي څه بد یې کړي دي دغسې بدې خبرې کړي فوج ته د پاکستان آیین ته نه منې ته په خپله د پاکستان آیین نه منې ISI د پاکستان آیین نه مني MI د پاکستان آیین نه مني او د پاکستان آیین نه منل آیین په خپله په شپږمه دفعه کې وایي چې څوک آیین نه مني پکې خېږي ماتل کوي یې دا غدار دا غدار د پاکستان وایي د پاکستان آیین وایي ما فکر غواړي هغه جرنیلان یې غواړي چې آیین نه مني هغه غواړي چې دغه نه مني علي کړي چې دي علي ته اسمان نه راولی دی ته زموږ سره حساب کوي چې پاکستان جوړ شوی دی پاکستان نظریه پاکستان چې پاکستان جوړ شوی دی تا د فیکسو چوالیس په خلاف ورزي کې په سلګونو نه په زرګونو پښتانه په ګولې وژلي دي تا زموږ سپین ږیرو ته پر حق وینا باندې چې وروره ما ته د ووټ حق راکړه ما ته اسمبلۍ راکړه ون یونټ مات کړه صوبې جوړې کړه پاکستان فدریشن کړه تا پر دې باندې موږ ته چې لس کاله جمع کړي موږ ته په زرګونو کاله جیل راکړی بېرته تا فکران په دې یې چې زموږ مشرانو ووټ غوښت تا پاکستان ته ورکړي زموږ مشرانو یونټ ماتول غوښت تا مات کړي زموږ مشرانو فدریشن جوړول غوښت تا جوړ کړي زموږ مشرانو آیین غوښت تا جوړ کړي نو خو معنا دا چې زموږ مشران ټیټ وو ته راوتلې ته لکه بیا پاکستان ماهران د پښتانه کمپ ورولي یاست نو په KRP د شهیدانو نیولې د باچا خان تر لښکره تر هغه د مخه چې زموږ په دې غرونو کې پښتنو شاه زلمیانو کوم خوارۍ کښلي دي د دې ټول پورتان موږ پورونه نه غواړو هلکې موږ څنګه بیا غواړو پاکستان موږ چلول غواړو دې چا څه خیرات نه غواړو چې موږ ته څوک خیراتي ځان ته دی ورکړي خو زموږ د وطن دا پر ټولې چوکړې
دا موږ حق لرو چې په یوه صوبه کې شي په یوه صوبه یو نوم شي خپل اسمبلۍ شي بلوڅ ماما زموږ ماما په موږ ګران دی خلاص ورته کوو چې یوه کاکا دنیا ډېر ښکار دی اوس سمندر لري پوسټ هم د سرو زرو دی لکۍ دې هم د سرو زرو ده نوکان دې هم د سرو زرو دي برېتونه دې هم د سرو زرو دي دا ته یوازې نشي بچاولی دا پښتانه کام سره به نیم په نیمه دا صوبه چلوي لکه احمدشاه بابا او نوري میر نصیر خان نوري چې دا وطن کې وروري کړی وه هم به ته خلاص یې هم به زه خلاص وم که ما ملګرو جوړ وو ما معنا پوښتنه کوم ما معنا زموږ د وطن عالمدین ما معنا زموږ د وطن تبلیغی که ما ورور بولې ورور سره برابر نیم ته یې نیم زه دا صوبه سره چلوو او که نه چلوې بس الله دې مړ شه ستا خبر ګوادر مبارک خپله وږه ورکړه موږ ګزاره وکړو زړه به لاس تېر کړو خپل ځان به خلاصوو ته خپل ځان خلاصوه جام صاحب ما پرون هم ویلي وو دا چې خبرې مې نه وکړې هغه چې خبرې بدکار دی پښتانه په وطن کې چې پښتانه جرګه وکړي او کوي به انشاءالله چې پښتانه جرګه وکړي او دا فتوا ورکړي د پښتونخوا مليان پارټۍ له ما نیولې تر اخري کارکونه موږ به انشاءالله د مبارزې میدان ته داسې ورولېږو لکه پتنګ چې ولمبو ته ځي داسې به ولېږو دا د نه ځوان نه په پارټۍ وي نه په ځان نه په پلالای دا د ځان په پارټۍ کې چې زموږ یاران دي ونو ته زه خواست کړم عزیزو ګزاره کوه بس پرې کړه شوی ګوتې چټه پرېتونه غوړوه خدای ته وګوره زموږ مخکې پارټۍ ماته خدای ته وګوره زموږ مخکې پارټۍ ماته موږ په تا کار نه لګیا اوسه په زړه کې په کار دا ده چې تا دا ویلی چې یار وژن مه ځله خېږه که تی نه ولاړ موږ ته چا ډوډۍ راچوه هر خو یې د راچولې د خدایه برېتونه تاول زه دې غوړوه پښتونخوا سره به کار نه لري پښتونخوا یو د دې ما په یو ملنګ سپی وغورځېدی ده بنۍ رااخیستې وه بنۍ خو د اکثره ملنګان وړکې وړي دا خلوړې سپی پر سر خو وواچوي او سپي نارې کوي په خلبلې یې کوي امالې کې ورته چې ملنګه د هم بنۍ دې سپی دې بیا وژلی وی زه پوه شوم زما بنۍ په بنۍ کې شخوندان هم وي په بنۍ کې چې ټک هم وي په دې کې به درانه به د پښتونخوا په بنۍ کې هره به لاس سته په دې به لاس نه منډېله ونډېله پښتونخوا په بنۍ کې وړان شته پښتونخوا په بنۍ کې وړان شته په پښتونخوا په بنۍ کې وړان هم شته د پښتونخوا په بنۍ کې زارمورام شته د پښتونخوا په بنۍ کې چاړه هم شته چاقو هم شته د پښتونخوا د بنۍ څه به ډېرې شولې که نه شولې دي بیا د ګیله د ځانه ده بیا د ستا عزیزان له موږ نه خفه کېږي بیا به تا ته پښتونخوا کار نه لري پښتونخوا دی لکه د پښتانه مور بیا د پښتانه د کور سپین سرې تروري ده په دې پښتانه خوا به دی د دې به دا ولي شرام که برېښ داسې تور ستونی دی کېدای شي لاس پورته کړي چې خدایه پاکه د دې به دا بیخ وکړي چې مړی مازدیګر به نه یې ورک به یې بله به ولې عزیزانو ستاسې ډېر همت وکړ رضا محمد خو شاعر سړی شاعر بیا خپله شاعري کوي الفاظ هم پکې غریزې کې تېروي اصطلاحات هم پکې تېروي دا فلاني ځای کې ګولۍ وورېدې او خلک اوس ولا فلاني ځای کې دا و ته همت وکړ دا باران د ګولۍ په دې اساس ګولۍ که ورېږي سړی به پرېوځي چټان سړی به پرېوځي یو پام ته به سر ورکړي کرسۍ ته به سر ورکړي هغه خوشمړی باران زه واخیستم سړی که ژړلیز به څه به کړو راخله ګزاره ده ډېره رانامدې کې کالي رانامده کړه بلکل انشاءالله ستاسې دا قرباني چې تاسې به د باران ته کښېناستاست قرباني مې ورکړه ما د رضا احمد ارمان دی که راځي تقریر کوي باران نشته راسې خپل تقریر دې پوره کړي چې خونړی ورځي هغه دې ووایي زه تل څوک پالم کابل الله ته څه وایي راځي زه بل څوک څه وایم ځانو زور خلکو تاسې زموږ ډېر احترام کړی دی زموږ یو څه ملک یې په خرافو بغدل ډېره شکریا ډېره مننه مسافر یې نیولې تر مناڼي بیا دلته زموږ چې څه ولسنې دي د دې ټولو د زړه له کومې شکریا عزیزانو په دې خبره به څه وشوه د مشر دا کنسل کوم
زموږ سره عقل شریکوي انشاءالله 2 میاشتې 3 میاشتې بعد د پښتانه جرګه یې هغې له به راځئ ملت ورسره شریکوئ موږ سره کښېنو د خدا کول پښتانه چې یو بل مخکې په لوري دا نه ګوري کور دې که ګرم انشاءالله دا ولس به دې کار سیالي راوړي دا ولس د عرفان نارې وهلې دا د هنر کار دی دلته بچیان نارې ویلې چې عثمان لالا ستا د وینې نه به انقلاب جوړوو دا انقلاب جذباتي خبره نه ده سیاست د جذباتو کار نه دی سیاست تللي ګامونه اخلي او که موږ ولس صفونه برابر کړه زه نن زیری درشوم د عثمان لالا د وینو څخه به داسې انقلاب زیږي چې پښتون ته به سیالي راوړي او د پښتانه دښمن د پښتانه مخالف ته د مخ توري راوړي. خدای سلام.